أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإن كنتم أو كچريتاسو في ريب پشکی مما نزلنا دهاسنا چی منگا نازل کری دی على عبدنا پا بندخ پل باندی فأتو پستاسو روڑے بسورت یو سورت من مثله پشاند دی وادعو شہداءکم اور اوبلے مددگاران خپل من دون اللہ ما سوا اللہ تعالیٰ ان کنتم صادقین کچریے تاسو رشتینی فإن لم تفعلوا پس کچر تاسو داکار انکڑو ولن تفعلوا او ہرگز یہ تاسو نشے کولے فاتقوا النار التي پس تاسو یریگے دور اغینا وقودها الناسو چی خشاک دہائی خلق دے والحجارت وکانی اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو. په دې دواړو آیتونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات بیان دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی برحق پیغمبر دی او د الله تعالی له طرف نه رالیږلی شوی دی او د هغه په پیغمبرۍ باندې دلیل هغه د قرآن کریم دی چې قرآن کریم معجز کتاب دی د دې مقابله څوک نشي کولی. په هر دعوه باندې دلیل پکار دی او لوی دلیل د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ هغه د قرآن کریم چې د الله کلام دی. مخکې دواړو آیتونو کې د توحید بیانو او د الله تعالی د بندګۍ د اقرار بیانو. بنیادی عقیدی درې دي: وحدانیت د الله تعالی د یووالي اقرار کولو، رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی اخرنی پیغمبر منل، او آخرت چې د مرګ نه پس دوباره ژوندون دی او حساب کتاب جزا او سزا دا برحق دی. دا درې بنیادی عقیدې دي. قرآن کریم په دې درې واړو باندې زور ډیر زیات اچولی دی. نو مخکې د وحدانیت بیانو کو، پای باندې دلایل قائم شو. آسمان پیدا کړی دی، ځمکه پیدا کړې ده، اسمان نه اوبه ورولی دي، قسمه قسم رزق او میوې او غلې او دانې ستاسو لپاره هغه یې روباسلي دي. دې دواړو آیتونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رسالت او په پیغمبرۍ باندې دلیل قایمي چې هغه زنده او تابنده کلام چې قرآن کریم دی او داسې معجزه ده چې د نور انبیاء کرام علیهم السلام د دنیا نه تلو سره د هغې معجزې ختم شوې. موسی علیه السلام د الله کلیم د دنیا نه لاړو، هغه هم ختم شو. هغه سره همسا وه او لاس نه به یې رڼا ختله تر څو چې موسی علیه السلام حیات او د دواړه معجزې وې چې هغې دنیا نه تشریف وړو، معجزې ورسره هم لاړې. عیسی علیہ السلام نبی و معجزې وې، مړی به ژوندي کولو، خبرې به یې کولې مړو سره، او مادرزاد ړوند به یې روغ کړو، او دارنګې برګې مرض به یې حق کړو، د کوړ مرض به یې حق کړو. خو چې عیسی علیہ السلام د دنیا تشریف وړو، معجزات هم لاړلو. نبی علیہ السلام یو داسې ناشنا معجزه دنیا ته پرېښوده چې نبی علیہ السلام په زندګۍ کې هم دا معجزه وه، او کم برکات چې په هغه زمانه کې وو
او نبی علیہ السلام دارے 1444 سالو شو د دنیا نه تشریف وړی دی. هغه معجزې چې پرېښې هغه هم اکه شانتې معجزه ده. د هغې په اثر کې ذره برابر فرق نه دی راغلی. کم تاثیر چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې ردی کلامو، نو اکه تاثیر نن دارې 1444 سال بعد اوس هم د دې اکه شان تاثیر دی او تر قیامت پورې به د دې تاثیر هم دکه شانتې وي. او کم اعجاز چې د دې د نبی علیہ السلام په زمانه کې و دا اعجاز اوس هم دی او دا به تر قیامت پورې هم وي. او قرآن کریم چې کم چیلنجونه ورکړي دي خلکو ته، دا چې څنګه د نبی علیہ السلام په زمانه کې و دې وخت کې اوس هم دي او تر قیامت پورې به دا چیلنجونه وي. یو داسې ناشنا معجزه هغه امت ته پرېښې ده، بل دا صرف او صرف یو معجزه نه ده، دا د برکاتو، د انواراتو او د درجاتو د اوچتولو یو ناشنا الله تعالی یو ناشنا ذخیره موږ ته پرېښې ده چې دې په ذریعې سره انسان کمالات حاصلولی شي. نو د قرآن کریم بیان دی چې مشرکانو ته او کافرانو ته او را تمامی دنیا انسانانو ته هغوی ته یو چیلنج دی، د مقابلې یو دعوت دی. اصلیت کې مشرکانو کافرانو یو اعتراض وکړو، وی دا نبی علیہ السلام چې سوای او کم کلام دی پیش کی، وی لو نشاء لقلنا مثل هذا، وی که مونږ وغواړو نو مونږ هم دغه شان کلام ویلی شو، مونږ هم دغه شان کلام پیش کولی شو او مونږ هم دغه شان کلام جوړولی شو. نو دا کلام د نبی علیہ السلام خود ساختره او دا د الله تعالی را طرف نه دی، د بر نه دی نازل شوی، وی دا نبی علیہ السلام په خپله جوړ کړی دی. او دا اعتراض دی ولې کو؟ وی ځکه چې دا قرآن کریم په یو ځای نه دی نازل شوی، دا لږ لږ نازلیږي، کله یو آیت او کله یو صورت او کله لږ آیتونه او کله ډیر آیتونه. وی دا گویا کې د نبی علیہ السلام لکه څنګه چې نور شاعرانو د شپې سوچو کې او خیالات قلم بند کی، کاغذ کې جمع کی او یو قصیده او یو نظم هغه پیش کی، دک رنګ نبی علیہ السلام یو ورځ او یو شپه کینی دا شان یو مضمون جوړ کی او هغه امت ته پیش کی چې دا د الله کلام دی. وی که دا د الله کلام وی نو پکار ده چې دا په یو ځای نازل شوی، په یو ځای باندې امت ته پیش شوی، حالانکه قرآن کریم په یو ځای نه دی نازل شوی. دی ته په دې خبر باندې وهم وشو چې دا د نبی علیہ السلام خپل جوړ کړی شوی کلام دی، کنی د الله وی د کلام نشانی داره چې دا په یو ځای وی. لکه موسی علیہ السلام ته تورات شریف په یو ځای ورکړی شوی دی، عیسی علیہ السلام ته انجیل شریف په یو ځای ورکړی شوی دی او دارنګې زبور شریفو. دا کتاب ولې په یو ځای رانغی؟ وی معلومیږي دا چې دا د نبی علیہ السلام د خپل لاسو لیکل دي. قرآن کریم د دې جواب وکړو چې دا خو اسانه خبره ده، تاسو وایئ چې دا د نبی علیہ السلام خپل جوړ کړی شوی کلام دی، نو نبی علیہ السلام هم انسان دی، تاسو هم انسانان یې. نبی علیہ السلام هم په دې مکه مکرمه کې لوی شوی دی. نبی علیہ السلام څه کیمبرج او دارنګې هارورډ یونیورسټۍ کې څه تعلیم نه حاصل کړی او نه نبی علیہ السلام څه ټاپ 10 په یونیورسټو کې څه اعلی تعلیم حاصل کړی دی. ستاسو مخکې په دغه مکه مکرمه کې لوی شوی دی، 40 کال په دې کې تیر کړي دي، صرف د شمار یو 2-3 سفر یې ملک شام ته کړي دي، هغه هم څه ډېرې زیاتې نه تجارت دپاره تللی دی. په هغه زمانه کې علوم کوو یا په یونان کې وو او یا په ایران کې وو یا په روم کې وو. نبی علیہ السلام په زندګۍ کې چرته روم ته نه تللی، نبی علیہ السلام په زندګۍ کې چرته فارس ته نه دی راغلی او نبی علیہ السلام په زندګۍ کې چرته یونان ته نه تللی، صرف ملک شام ته تللی دی. هغه هم د تجارت سفر کړی، هغه هم په هلکوانۍ کې کړی دی، هم د 40 سال نه مخکې 25 سال عمر کې. نو نبی علیہ السلام خدا سفر کړی نه دی، نه داسې ناشنا تعلیم حاصل کړی دی او نه نبی علیہ السلام چرته یو مجذوب سره
یو تجربه کار انسان سره چې تا هغه سره بیعت کړی دی او ګنې ناستې کړی دی ګنې څه خاص علوم حاصل کړي دي یا چېرته نبی علیه السلام چې ته یو پادري سره میلاو شوي نبی علیه السلام خو ستاسو مخکې دی دغه کرکټر دغه کردار ستاسو مخې ته دی چې نبی علیه السلام څنګه لوی شوی دی نو چې نبی علیه السلام داسې یو ناشنا کلام پیش کړي او تاسو وایئ چې دا د خپل لیکلی شوی دی نو دا خو اسانه خبره ده تاسو هم انسانان یئ تاسو هم ځان ته عرب وایئ نو کینئ او خیر دې په شریکه باندې باقاعده یو کمیټي جوړه کړئ باقاعده یو وفد جوړ کړئ چې څومره غواړئ راغونډ کړئ خلکو په شریکه باندې د نبی علیه السلام چې کوم کلام پیش کړي دغه شان یو کلام تاسو هم جوړ کړئ او ټول کلام هم نه خیر د یو وړوکي صورت یو مختصر نه مختصر صورت چې هغه 3 آیتونه وي دا یو 3 آیتونه کم از کم په شریکه باندې جوړ کړئ نبی علیه السلام تاسو ته معلوم چې ته شعر یې نه دی ویلی نبی علیه السلام په زندګۍ کې چې ته شعر خپل نه دی جوړ کړی نه وله ورته نه چې ته جوړ کړی دی صرف د حنین په موقع باندې هغه فی البدیه د نبی علیه السلام په خوله باندې یو الفاظ جاری شو د دین علاوه نبی علیه السلام چرته شعر نه دی ویلی د نبوت د ملاویدو نه مخکې هډو ویلی نه دی چېته هم د حنین په موقع باندې په 8م کال د هجرت باندې چې کله مکه فتح شوی نه پسو صرف په دغه موقع ویلو چې انا النبی لا کذب او انا ابن عبد المطلب صرف دی ویلی دي وی زه الله تعالی نبی ما په دروغه دعوی نه لري کړي چې زه ګنې نبی ما او زه د عبدالمطلب زوی ما یعنی انتشار جوړ شو ناڅاپه حمله وشوه صحابه خوا دی خوا شو چا ځان بچ کو چا سو نبی علیہ السلام مرد میدان یوازې پاتې شو نو دا اعلان وکړو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زما دروغ دعوی نه د الله تعالی نبی ما سره د الله تعالی مدد دی او نبی د میدان نه تېښته نه کي تاریخ دی او انسان اوچت کی نبی علیہ السلام د دین علاوه چې ته شعر ویلی تاسو څنګه نبی علیہ السلام ته شاعر وایي دغه چې ته په 40 کاله کې چې ته په سفر او په حضر کې انا کې نبی علیہ السلام ډیر عمر بيزي سرولی دي بخاری شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام هر یو نبی بيزي سرولی دي د هر یو نبی نه مراد دا نه چې واقعي هر یو نبی سرولی دي مطلب اکثر انبیاء کرامو هغه بيزي سرولی دي د صحابو تاسو کو تاسو سرولی دي وی او مام سرولی دي اصل کې نبی علیہ السلام چې کله په خوابت باندې پوه شو ابو طالب صاحب سره ابو طالب صاحب نسبتا غریب و خپل ماشومان بچی مو نبی علیہ السلام د شورون خوددار او یو غیرتی انسانو نبی علیہ السلام چې زری په چا باندې بوج نشم نور حقوق کې سوکونه مور خو فاتشي او پلار او فاتشي او ورونه خوينديونه همدک یو تنهاو خو دا مې چې کده په ابو طالب صاحب باندې بوج شمه نیما د مکی والو بیزی برا غونډولې د یو د چا یو بیزا او چا دو او د چا درې او داغه یو کنډک جوړ شو او یې سره ما خبره کړه چې مال به یو درهم را کوي د میاشتې دای بیزی او ما سار بوتله او ما هم به میراوسته او ار یو کورته می خپل بیزه واپس کړه چا چې ساروی سرولې دی او بیزی سرولې دی نه ار یو ساروی سرور خامه ځان مشغوله کی په سبان دی او چې ځان مشغوله کینو خامها کله یو قربان او کله سو خامها وایي دا خامها داری مشغولتیا وي نبی علیہ السلام چرته په یو موقع باندې د بیزو سرولو دوران کې چې یو شعر یې ویلي څوک دا رانقل کړي چې نبی علیہ السلام په ملکی موقع دا قصیده او دا غزل یې ویلو او دا نظم یې ویلو نه کې شاعري د کم ځای نه راله خو که تاسو وایئ چې دا شاعرانه کلام دی نو زه ټیک ته تاسو هم دک شانتي مقابله وکړئ او ځان ته شاعران وایئ په دې خبره تاسو فخر کوئ عربو په دې خبره فخر کو چې موږ شاعران یو او زموږ په شان شاعري څوک نشي کولی نو زه ټیک ته تاسو په شریکه باندې د دې قرآن کریم په شانتي یو صورت دا شان یو کلام پیش کړئ دی په زندګۍ کې د دې په شانتي یو کلام پیش نه کړی شو
او دا مقابله او دا تحدي دا صرف عربو ته نه ده، عربو ته او عجمو ته او صرف د هغه زمانې پورې نه ده، تر قیامته پورې تمام انسانیت ته چې انسانان او جنات ټول یو ځای شي، هغې ټول د که چېرې دې مقابله کول غواړي نو ودې کیږه. لیکن الله جل شانه انسان له دا وس او طاقت نه ورکړی، داسې علم له الله تعالی انسان ته نه دی ورکړی چې هغه د قرآن کریم په شانت یو کلام پیش کړي. چې کله نشي پیش کولی نو د دې واضحه نتیجه هم دکه ده چې دا قرآن کریم د الله کلام دی، د الله له طرف نه په نبی علیه الصلاة والسلام نازل شوی دی او نبی علیه السلام یو برحق نبی دی، نو لہذا منل پکار دی، د نبی علیه السلام د رسالت او گواهی ورکول پکار دی او قرآن کریم باندې ایمان راوړل پکار دی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ او کچریه تاسو په شک کې د دې صورت په شروع کې په دې کلام کې شک نشته، اوس وی چې دا کلام په نبی علیہ السلام نازل شوی دی او د الله ر طرف نه دی، په دې خبره کې شک نشته دی، دا کلام هم د شک نه پاک دی او چې په چا نازل شوی دی هغه باره کې شک مه کوئ چې دا ګنې دی خپل ځان نه جوړي. وَإِن كُنتُم او کچریه تاسو دا ان په عربی کې د شک د پاره راځي، یعنی کچره تاسو ته په دې خبره داسي، حالانکه د مشرکانو په دې خبره کې شک نه، دی خو یقین وو چې دا قرآن د الله کتاب نه دی، وی دا نبی علیہ السلام خپله جوړي، نو بیا قرآن کریم ان ولې راوړي؟ ان خو هغه ځای کې راځي که چې ردي په دې کې واقعي شک و، حالانکه دی خو یقین یې و. نو جواب دا دی چې چونکې دا شک بې دلیله دی، دا شک اړو څه شک نه دی، نو ولې تاسو په دې کې شک کوئ؟ نو قرآن کریم د دې هغه یقین په منزله د شک وګرځو، نو ځکه یې ورته ان راوړو. او یا دا چې په دې کې څه خلکو شک کولو او چا پکې یقین کولو، نو قرآن کریم غلبه ورکړه هغه چې چا شک کولو په یقین والو باندې. لکه څنګه چې سپوږمۍ او نور دواړو ته عربۍ کې قمرین وي، سپوږمۍ ته قمر وي او نور ته شمس وي، خو سپوږمۍ ته هغه په نور باندې غلبه ورکړي نو قمرین وي. ابوینو مور او پلار یادي، نو عربۍ کې خو مور ته وي، پلار ته اب وي، نو پلار ته په مور باندې غلبه ورکړي ابوین. دا د عربۍ ژبې یو ناشنا کمال دی، یو له په بل باندې غلبه ورکړي بل د دې تابع کړي. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ او کچریه تاسو فی ریب په شک کې، فی راوړو معلومیږي دا چې دی په دې شک کې سم ډوب شوي وو، لکه څنګه چې مضروب په ضرب کې سم ډوب شوي او ضرب ته احاطه کړي. فی ریب په شک کې مما نزلنا د هغه کلام نه چې مونږ نازل کړی دی، مما نزلنا د هغه کلام نه، د هغه قرآن نه چې مونږ نازل کړ، نزلنا یې راوړو. قرآن کریم لږ لږ نازلې دو او په دې خبره دې ته شک شو چې څنګه شاعران لږ لږ شاعري پیش کی، لږ لږ کلام جوړي، نبی علیہ السلام دا کلام لږ لږ جوړي، نو معلومیږي دا چې دیم شاعر دی. علی عبدنا په بنده خپل باندې، عبدنا اضافت تشریفی دی، زمونږ خاص بنده چې هغه نبی علیہ السلام دی. او علی عبدنا وی د نبی علیہ السلام نوم یې وانغستو او نه د نبی علیہ السلام نور صفتونه ذکر کړو، خاص طور عبدنا وی، یعنی زمونږ بنده. په نبی علیہ السلام کې عبدیت ډیر زیاتو، وی دا زمونږ بنده دی، د ده نه ګوره خدای مه جوړوئ او مې خدای سره برابروئ. د قرآن کریم دا یو انداز دی چې کله یو غیر معمولی خبره کی د نبی علیہ السلام دپاره، نو د هغه پر بیا عبدنا لفظ وروړي، ځکه چې هسې نه نبی علیہ السلام ته نسبت د الہ ونشي، د خدایوالي ونشي. لکه د معراج دا واقعه څه معمولي واقعه نه وه چې نبی علیہ السلام د شپې په یوه حصه کې د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته د ځي او بیت المقدس نه اسمانونو ته او بیا د واپس راځي هلته او بیا دلته راځي. نو دا کار یو انسان نشي کولی، یو غیر معمولی خبره ده. نو هلته قرآن کریم د نبی علیہ السلام دپاره سبحان الذي اسرا بعبده لیلا بعبده روړو،
بیا سینا چې د غیر معمولی واقعې ته وګوره او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه خدای جوړ کړي. عیسی علیه السلام غریب یو څو معجزې پیش کړي دي. د هغې د وجې نه عیسایانو ته دومره لوی اشتباه وشوه چې عیسی علیه السلام ته خدای ووایي دا د خدای نه بغیر بل څوک نشي کولی. وی دا خدای دی خو خدای د پکې دننه راغلی دی. لکه انسان کې چې دننه څنګه روحي وي په عیسی علیه السلام کې دننه خدای پاک راغلی دی. نو قرآن کریم په داسې موقعو باندې د نبی علیه السلام دپاره عبدنا او عبدن نوړي چې څوک ورته د خدایوالي نسبت ونه کړي. ابو داود شریف کې روایت دی قیس ابن سعد رضی الله تعالی عنہ دی حیره ته راغلو. حیره دلته کې عراق او د ایران سره نه هلته کې هغه یو مرزوبان ولیدو. مرزوبان د ایرانیانو یو مشر سردار ته به وي. نو خلکو به خپل مرزوبان ته سجدې کولې. قیس بن سعد رضی الله عنه زما پړه کې رالو چېرې رسول الله صلی الله علیه وسلم احق ان یسجد. نبی علیہ السلام خو ردنه لوی سردار دی او امام دی، هغه د سجدې لایق دی چې هغه ته موږ سجده وکړو. دیوی زه واپس رالم نو ما نبی علیہ السلام ته ووایي چې رجې دا شان په حیره کې ما ولیدو چې خلک خپل سردار ته او مشر ته سجدې کړي. چې تاسو هم د سجدې لایق یې چې موږ تاسو ته سجده شروع کړو. نبی علیہ السلام ته یې قیسه کفره که زه وفات شوم او ته زما په قبر باندې تېرېږې ته به زما قبر ته سجده کوې به؟ نو هغه وي نه جي. نو نبی علیہ السلام ته وفرمایلو چې دا شان لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، وي که چېرې فرض کما یو تن ته اجازت ورکولې چې ته سجده وکړه چاته، نو لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن، ما به زنانو ته ویلو چې تاسو یې خپلو خاوندانو ته سجدې کوئ. لما جعل الله لهم علیهن من الحق، ځکه چې الله تعالی سړو ته په خپلو بیبیانو ډېر لوی حق ښودلی. دومره لوی حق دی چې حق د دې تقاضا کوي چې دا بیبي خپل خاوند ته سجده وکړي، لیکن هغې نشي کولی سجده. نو تاسو ما ته څنګه سجده وکړئ؟ یعنی مطلب دا چې یو بنده بل بنده ته سجده نشي کولی، اجازت نشته. او که کېدې نو فرض کا نو بیا به دا خبره ما کړې وي. د دې وجې نه ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنہ چې کله راغی د رستم دربار ته، رستم ته وی موږ راغلو چې لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، موږ د دې لپاره دلته راغلي چې موږ خلق د خلقو بندګۍ نه وباسو د رب په بندګۍ کې راولو. نو قرآن کریم عبدنا وی اسنا دې قرآن ته وګورئ، دې معجز کتاب ته وګورئ او تاسو د نبی علیہ السلام نه چې ته خدای جوړ کړئ. نو علی عبدنا زموږ بنده دی او دته چې دا کمال ملو شعر دا د عبودیت د وجې نه، لوی لوی کمالات چې انسان ته حاصلېږي دا د عبودیت د وجې نه. نو علی عبدنا په بنده خپل باندې او که ښکلې معنی داسې کړو نو ډېره به ښي. علی عبدنا زمونږ په خاص بنده باندې چې هغه نبی علیه السلام دی. فاتو بصورتن، پس روړئ تاسو بصورتن یو صورتو. فاتو دا امر دی، امر د پاره د پوره کولو نی. اسی امر معنا دی چې دا کار ته وکړه پوره کوې به، نو دې خو نشي پوره کولی دا خلکو. دې ته الامر للتعجیز، دا د عاجزه کولو دپاره امر دی. نو تاسو یې کولی نشئ عاجزه شئ او د عاجزۍ اعلان او اظهار وکړئ او ووایئ چې موږ په غلطه باندې و نبی علیه السلام ټیک دی او ایمان نه وړئ. دې ته الامر للتعجیز وی. بصورتن په یو صورت سره، بصورتن نکرې روړه، یو معمولی صورتو، یو وړوکې صورتو چا کم از کم 3 آیتونه. دلته کې بصورتن راغی. قرآن کریم دې له مختلفې مقابلې ورکړي دي. یو پرې ورته ووایي چې تاسو روړئ علا د قرآن کریم په شانت یو کلام روړئ. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله، که انسانان او جنات راجمع شي او د قرآن کریم په شانت کلام پیش کولو اړ نشي پیش کولی. هلته د پوره کلام هغه تحدي و مقابله وه. بیا قرآن کریم د 10 سورتونو خبره وکړه. فاتو ب10 سور مثله، د قرآن کریم په شان 10 سورتونه راوړئ.
او دلته کې بسورتن د یو صورت خبره کی چې د کم از کم یو صورت د قرآن کریم په شانته پیش کې اکه ار یو وي او کړو کې نړو کې چې کم از کم 3 آیاتونه وي. من مثله کې تفصیل لري دا ان شاء الله بیا سبا کې ریکو. او کچره تاسو په شک کې د کلام نه چې موږ نازل کړی دی په بنده خپل باندې پس وروړی تاسو یو صورت او په شان د دی او راوبلې ګواهان خپل ما سوا د الله تعالی نه کچره تاسو رښتینی. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإن كنتم أو كچريتاسو في ريب فشك مما دعا كلامنا نزلنا چمونگا نازل کرده على عبدنا فبندخ بالباندي فاتو پستا سرونه بسورة يو سورة من مثله پشان ددی ودعو شهداءكم اور اوبلے مددگاران خپل من دون الله ما سوا الله تعالی ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی. فإن لم تفعلوا پس کچری تاسو دا کار نکړو ولن تفعلوا او تاسو به هرگز یو نکړی شئ فاتقوا النار التي پس ځان بچ کې د اور اغنا وقودها الناس والحجاره چې خشاک دای خلق دی او کانی دي اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو. په دې ډول آیاتونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت او پای باندې د دلیل بیان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی طرف نه برحق پیغمبر دی. په دې باندې دلیل دا قرآن کریم چې د الله کلام دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت دلیل دی. قرآن کریم دلیل دی حجت دی او دعوت دی. تورات شریف صرف دعوت وو د الله تر طرف نه د موسی علیہ السلام په جواب باندې یعنی خلق له دعوت ورکولو او دلیل د موسی علیہ السلام هغه دوه غټه معجزې وی د بیضا او حمصا. انجیل شریف د الله تعالی تر طرف نه دعوت وو معجزې داینه علاوه وی. قرآن کریم دعوت دی او حجت او دلیل دی. نہ اللہ جل شانہ دا یو طریقہ روانه ده چې په کومه زمانه کې کم فن په عروج باندې په ترقې باندې وي الله تعالی دا وخت نبی ته دا غي د تور د پاره مکه شانته معجزه ورکي. د موسی علیہ السلام په زمانه کې سحر په ترقې باندې وو. د سحر باقاعده سنټرې باقاعده مدارسو چې سحر به باقاعده خودل کېدو زده کېدو او داغی باقاعدہ لیبارٹری تجربه او باقاعدہ کېدی. الله جل شانہ موسی علیہ السلام ته داسې معجزات ورکړو چې دا زمانی تمام سحر سره د خپل ساحران باندې فعل شو او تمامي دنیا ته درانا روز په شانتي واضح شو چې سحر څه شی او معجزه څه شی دی. ساحر چاته ویل کیږي او نبی چاته ویل کیږي. د حضرت عیسی علیہ السلام په زمانه کې طب او حکمت او په ترقې او په عروج باندې وو باقاعده فن ګرځېدلی وو. الله جل شانه عیسی علیہ السلام ته هغه معجزې ورکړې چې د دنیوي طب او د حکمت او د معجزې منځ کې باقاعده فرق وشو. کم کار چې تمام طبيبان او حکیمان نشو کولی هغه عیسی علیہ السلام بغیر د دوايانو نه
بغیر د ادویاتنا او بغیر د خاص طریقې علاج نه صرف د الله په نوم باندې باقي علاج کولو. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته تشریف وروړو دا زمانه کې شعر او شاعری نثر او نظم دا دواړه په عروج باندې او په ترقې باندې وو. عرب بزان ته عرب وي، عرب هغه خلکو ته چې واضح بیان کولی شي، اظهار مافي ضمیر په یو ښه انداز باندې کولی شي. او دا باقی خلق عجم دي، دی د خبرو چلوم نو دا ګونګیان دي، عجم ګونګي ته ویل کیږي، دی د خبرو چل نور دي نور بسو کی. نه عرب سمامولی خلق نو چې په کم فن کې ردی کمالو قرآن کریم دیتا داغي چیلنج ورکو چې کتا سم ځانتا عرب وای او دا داوا کوي چې دا قرآن د الله کتاب نه دی، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل جوړ کړی دی. نو زه تاسو د قرآن کریم په شانتي او کلام پیش کې کټول کلام نشي پیش کولی، نو کم از کم یو صورت تو چا کم از کم 3 آیتونه وي او په شریک باندې ټول راجم شي. دانه چې هر انسان بتنی تنها ورنه مقابله خدا پکاره چې نبی علیہ السلام یوازې نه هر سړی به یوازې دا مسله بکی نه، ټول په شریک باندې راجم شي سره د جناتو او سره د خدایانو د خپل الہو یوځای شي او په یوځای کم از کم یو صورت جوړ کړي. بل قرآن کریم دی له ټیم ورنکو چې 3 غنټې ټیم دی، یو ورځ ټیم دی، یو میاشت ټیم دی. دا چیلنج د ابد الاباد پورې که زماني خلک کولی شي، که تمام دنیا را غونډه شي او که تر قیامت پورې تمام انسانان او جنات هغه دراجم شي او دا کار دوی. حضرت تانی رحمه الله لیکلي دي وی د فکر مقام دی چې عربو وسونه کوشش کړي دی بارکه کم کم دغه دینی اختیار کړي، وسایل بدینی اختیار کړي، څومره خلکو سره بدی ملاقات نه کړي، څومره لوی شاعرانو سره چیرې کم از کم یو صورت حکم از کم جوړ کړي چې نبی علیہ السلام سره مقابله وکړو. حالانکه عرب هغه خلکو طرفه ابن العبد یو نوجوان شاعر دی، 19 سال عمر دی، او یا دویم کودار چې 26 سال عمر دی. بادشاہ ول د مړې د عرب کټ کو او دای نمخ کې په خډیر شراب وسکلو. دا طرفه بن عبد چې د عمر ابن الهند شاعر مه د بادشاہ مه تیر شو، نو بادشاہ ته در انداز خوښ نشو. بادشاہ سر آدم کې متلمس یو شاعر هم ناستو. د بادشاہانو ځان یو مزاجي پنس خبره خپشي پنس خبره خوشاله شي. عمر ابن الهند بادشاہ د متلمس او د طرفه بن العبد نه خفشو، نه دواړو ځان خط ورکو او دی په لیکلو نه پوهېدلو او ورته ویل شي بحرین ته، او د بحرین چې کوم گورنر د غره د خط ورکې نو ما وستاسو بارکه د ډېر لوی تحفو تحائف او د انعامات ما لیکل کړي دي، هغه بدل د تحفې تحائف درکې. دواړه روان شو. په لار کې یو صحرا کې تیرېدل ته لږه آبادي وه. دا متلمس شاعر اصل د خپل خط نه یریدو چېرې دې کې د مبارک څه د نقصان خبره خو نه ده. هلته یو نوجوان و، هغه جوان ته د خط وګرځي کې څه لیکلي دي. هغه چې خط وکتو پای کې لیکلو وي دا متلمس شاعر چې څنګه درشي نه د لاس خپل یو تړ او سر ته نه قلم کا. هغه د خپل خط دریاب ته ورځو. دې طرفه ته لکه ستا بارکه هم دا خبره لیکلي، تم دا خط دې الک لور کې چې وی ګوري او ته نه بیک زمون د دواړو د قتل خبره لیکله خو یو خط کې به ویلو چې دواړه قتل کا. دا تعالی ځان له خط در کې مال ځان له استابه د قتل خبر لیکلي زمار په ډېر لوی انعام لیکلي. خیر دی ته ورسېدو. هغه گورنر خط دا قتل نو خو د مخکې نه وته چې ما دې خط نه مال ير راځي او معلومیږي دا چې دې کې ستاسو د قتل خبره ده، لہذا خط مال مرا کوا او زو تخته او کته مال خط راکو ما کولو کو نو بیا ما باندې د بادشاہ اطاعت واجب دی. د بهمها بیا حکم چې هغه کې لیکلي دوته چې ارسی لیکلي کولو کا خط کولو کا یکم اک مضمون لیکلو چې د لاس خپونه وتړه او سر ته نه قلم کا. هغه گورنر ورته وی چې اوس خو عمل کوم
اوستا خیرانی خواهش څه دی چې ستا پوره کما دا دې ما باندې سم زیات شراب وسکوه دومره وسکوه چې بیا حد نور نی او د هغې نه پس ما له د سټ دا یو رب کټ کا بس زما نه به وینه بهیږي زه به مړ شم ګورنر هم داسې وکړو په ده باندې ښه ډېر زیات شراب وسکولو او د هغې نه پسې ده له د سټ دا رب کټ کو د ده نه وینې بیدا دی او قصیده شروع کړه 104 شعرونه ده په دغه حالت کې وویل او د هغې لومبنی شعر دا دی چې لخولة اطلال ببرکة سحمدي تلوه کباک الوشم فی ظاهر الیدی د لومبنی شعر او دی پس 104 شعرونه دا دومره د ټاپ قصیده وه چې کم هغه اوه قصیدې وې چې په مکه مکرمه کې هغه خانه کعبې ته ځوړندې وې نو په هغې کې دا په دویم نمبر باندې په ټاپ قصیده را او دا ویلې په کوم حالت کې را د زنکدن په حالت کې د مرګ په حالت کې نه عرب خو دغه شاعرانو آیا دې شاعرانو او دې عربو به د قرآن کریم د مقابلې کوشش نی کړي څومره کوشش به دې کړي لیکن چا یو جمله او یو آیت او یا یو لکونتې صورت هغه جوړ نه کړی شو او هغه چې چا جوړ کړي وو نو هغه بلکل د خندا او د خندا نه ډک کلامونه دي سجاه بنت الحارث دا یو ښځه وه د بنو تمیمو دیم د نبوت دعوه کړې وه ویزم نبی یمه وروسته بیا ایمان ناوړ او سجاه بنت الحارث ټول عمر به یې جړل چې دا ما له څه غول خوړلي خیر دا چې کله نبیه وه نو دیم د قرآن کریم مقابله وکړه نو دیم ویلو وی اعدوا الرکاب واستعدوا للنهاب ثم اغیروا علی الرباب فلیس دونهم حجاب خالص اسی غوی خوړلي دي هېڅ پکې د کار خبره نشته دی دا ردي هغه کلام د قرآن کریم یعنې مقابله وه ښه مسیلمة الکذاب دم د نبوت دعوه کړې وه او بیا دې په دغه حال کې مردار شوی قتل شوی هم دی دم بلا آیتونه جوړ کړي د قرآن کریم مقابله چندخان او د چندخان لور او د چندخان زوی تش چندخان په خپل کلام کې پیش کړي انسان په خپل هم دغه الفاظ نشي ویلی یو ودې خړې کړې هسې او څوک منې کیم نه نو یې نه ټرین کې او نه څه کې نه څه دا د کلام دی اتی او اتی څه شعر او د اتی څه شعر اتی او اوږد خړتم دی یو لکۍ ده دا دغه کلام دی یعنې بلکل بکواس چې ماشومان هم دا یې په اورېدو باندې خاندي دا ردي هغه د قرآن کریم مقابله وه ابن المقفع ځان یو لوی شاعر دی او د یوناني علوم هم حاصل کړو دا د ایرانو ایرانی علوم هم حاصل کړو بیا اسلامی علوم هم حاصل کړو دم شورو کې هر دماغي کوله د قرآن کریم مقابله کومه ناستو په کمره کې یو آیت به یې جوړ کو چې بیا به یې راواغېستو قرآن سره به یې وکتو نو خوا به یې وویشتو دا ما څه لیکلي دي بیا یې بل کاغذ به راواغېستو لیکل به یې وکړو چې هغه به یې قرآن کریم سره وکتو نو خوا به یې وویل دا مې څه جوړ کړو ټوله شپه لګیاو او څو میاشتې دې لګیاو او یو آیت قدرې د کم از کم جوړ نه کړی شو او بیا یې قسم وخوړه چې قسم په خدای دا د انسان جوړ کړی شوی کلام نه دی نو دې عربو ښه کوشش کړی دی لیکن اس قسمه دی آیتو او یا صورت نه جوړ کړي کچریه تاسو په شک کې دا کلام نه چې موږ نازل کړی دی په بنده خپل باندې نو پس وروړی تاسو یو صورت او من مثله په شان ده دی بصورتین پورې بېګا تفسیر شوی من مثله په شان د دې قرآنو په شان د دې کلامو یا من مثله یعنې کائنت من مثله چې دا تاسو کوم صورت وروړی او کوم آیتونه چې دا ګورې د قرآن کریم په شانتې وي داسې نه چې هسې عربي م جوړه کړي هسې نه یو څو الفاظ هم را جمع کړي وي د قرآن کریم په شان فصاحت او بلاغت او په ښکلي انداز کې حسن نظم وي او څنګه چې د قرآن کریم اعجاز دی څنګه چې قرآن کریم کې د غیب خبرې ورکړی شوي دي څنګه چې قرآن کریم د مخکنو قومونو واقعات بیان کړي دي او څنګه چې د قرآن کریم الفاظ په اعلی معیار باندې دي یعنې داسې یو کلام پیش کړي داسې یو کلام وروړی چې د هغې سټینډرډ د قرآن کریم د سټینډرډ په شانتې دا نه چې ګنې ځانه یو څو الفاظ را جمع کړي داسې یو کلام من مثله په مثل د دې قرآن کریمو چې په هر اعتبار سره د قرآن کریم برابري او بعضې مفسرین حضرات وی
چې لکه څنګه قرآن کریم د خو اخلاقو تعلیم ورکړی دی او څنګه چې قرآن کریم د هدایت تعلیم ورکړی دی، دک شانت یو ښکلی کلامو چې پای کې فضول بکواسات نی، د اخلاقیاتو تعلیم پکې، د هدایت خبرې پکې او د معاشرې د سمیدو خبرې وي پکې او پای کې فضول خبرې نه وي. نو داسې یو کلام پیش کړي. ودعوا شهداءکم، او دانه چې ګنې انفرادي به مقابله وکړي، ټول په شریک باندې یو ځای شي. ودعوا او راوبلئ، دعوت ورکړي شهداءکم گواهان خپلو ته. شهدا خپل معنی گواهان دي، شهدا جمع د شهید ده، گواه ته ویل کېږي. قرآن کریم شهداءکم وی ورنه معنا اعوانکم خپل مددګاران راوبلئ او نصراءکم خپل مددګاران. شهداءکم یې ولې وی؟ چونکې گواه مددګارم وي، مدد گواه حاضرم وي، په موقع باندې موجودم وي. نو مطلب دا چې خپل ټول ملګري را یو ځای کې، خپل مددګاران یو ځای کې. یا شهداءکم یعنی خپل یعنی الہتکم خپل معبودان خپل ځان سره یو ځای کې چې تاسو پای باندې دومره اعتماد دی، هغه ځان سره یو ځای کې په شریک باندې یو کلام جوړ کې. من دون الله ما سوا الله تعالی، من دون الله وی اصل چې تاسو چې الله تعالی دې مو سره یو ځای شي، نو الله تعالی هو تاسو سره مقابله دا درکې چیلنج درکې، تاسو مقابل کې راجمع شئ اور دا شانتی یو کلام پیش کې. ان کنتم صادقین، کچریه تاسو رښتینی. پس کې په دې دعوا کې چې دا قرآن کریم د نبی علیہ السلام جوړ کړی شوی کلام دی، یا په دې خبره کې تاسو رښتینی یې. دی ویلو لو نشاء لقلنا مثل هذا، کوم غواړو موږ هم دا شانتی کلام وایو. دغه په دې دعوا کې تاسو رښتینی یې، نو زه دا شانتی یو کلام جوړ کې او پیش کې. فإن لم تفعلوا، پس کجر تاسو دا کار اونکړو، دا کار هو تاسو نشئ کولی او تر اوسه پورې مو نه کو. فإن لم تفعلوا فيما مضى، که تر دې ساعته پورې تاسو دا کار ونه کو، نو آینده کې هم نشئ کولی. یعنې توقع او امید مه ساتئ چې کیدای شي آینده کې مونږ د دې جوګه شو او مونږ مقابله وکړی شو. څنګه چې تر اوسه پورې م نه کړی، آینده کې هم نشئ کولی. ولن تفعلوا، دا د مستقبل دپاره نفي کوي چې په مستقبل کې هم دا کار نشئ کولی. ولن تفعلوا، او هرگز به تاسو نه کړی شئ او تر قیامته پورې نشئ کولی. ولن تفعلوا یعنی لن تطیقوا ذلک، تاسو را دې طاقت نه لرئ چې تاسو د قرآن کریم مقابله وکړئ. ولن تفعلوا دا جمله معترضه ده. فإن لم تفعلوا سره دا فاتقوا النار التي لګي، کچر تاسو دا کار ونه کو نو بیا ایمان نوړئ او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع وکړئ. ځکه چې سوزر پاتې نشو، تاسو په خپل خبره کې دروغجن شوئ، نو بیا سوزر پاتې نه دی، څه شک او شبهه پاتې نشوه، نو بیا تقاضا ده چې ایمان نوړئ. فاتقوا النار التي، پس تاسو ځان بچ کې د اور هغه نه، وقودها الناس والحجاره. فتقوا النار، ځان بچ کې د اور نه. د اور نه ځان بچ کولو په څه سره کېږي؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تصدیق سره، بتصدیق النبی وطاعت الله، د الله اطاعت کې ایمان نوړئ او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کې په دې دوه خبرو سره به تاسو له جهنم د اور نه بچ شئ. ان التي وقودها الناس والحجاره، ودا کم اور دی دا اور نه خبر یې، وی وقودها الناس والحجاره، خشاک د هغې خلق دی، والحجارت او کانی دی. دا عربی او ناشنا کمال دی. وقود او وقود دواړو کې فرق دی. وقود اور بلولو ته ویل کېږي او وقود چې په کوم څیز باندې اور بلیږي یعنی خشاکو. دلته کې وقود دی خشاکو او وقود اور بلولو ته ویل کېږي. نو خشاک د هغې خلق دی، والحجارت او کانی. الناس نه مراد چې چا باندې جهنم واجب شو، مشرکان، کافران، منافقانو. والحجارت او کانی، کانی او پای کې بلیږي. د کانو نه مرادو د دې هغه بوتان دي چې چا د هغې بندګي کړې ده، نو بوتان به سره یو ځای سوځي.
او دا د انتهایی افسوس لپاره چې دی خپل معبودان ویني چې هغه موږ سره هغه د سوځي، نو حالانکه دی خو په دې باندې اعتماد چې دی به موږ خلاصي، حالانکه هغه سره هم سوځي نه سبا خلاص شي. او یا د حجاره نه مرادو کبریت دی، ګندکو سلفر. دا حجاره یو خاص هغه معدنیات دی ګندکو چې سلفر ورته ویل کېږي، او پښتو کې ورته موږ ګوګل وایو. نو دا یو خاص قسم کانه جهنم کې بادام پروت دي. د دې تاثیر دار چې یو خدا بدبودار دی، دویم دا چې اور ډیر زر اخلي، او دریم دا چې لوګي ډیر زیات کی، او څلورم دا چې بدن پر ډیر زیات انخلي. نو ډیر تیز هم دی، بدبودار هم دی. نو دا کانی په جهنم کې پراته دي چې لوګي هم ډیر زیات شي، او بدن پر ډیر زر انخلي، او اور ډیر تیزیږي، او اور ډیر زر اخلي. نو مطلب چې په اور کې وسونه شدت کوي. اعدت للکافرین، تیار کړی شوی دی لپاره د کافرانو. دا جهنم ګورې د کافرانو د پاره تیار کړی شوی دی. د دې مطلب دا نه چې ګنې د کافرانو نه علاوه به څوک جهنم ته نه ځي. مطلب دا دی چې د دوام او اصل تیار کړی شوی د پاره د کافرانو دی. کافرانو پکې دایمي طور باندې وي، او که مؤمنان مسلمانان د خپل ګناهونو د لاسه جهنم ته لاړو او دی توبه نه وایسته، نو جهنم ته لاړو خو د ابد الاباد د پاره نه، عارضي طور باندې. بل دا چې کافران او مشرکان به د عذاب د پاره جهنم ته ځي، او مؤمنان مسلمانان دی به د پاکۍ د پاره صفای د پاره به جهنم ته ځي. یعنی تطهرا و تلطفا روح المانی لیکلی دی چې دی به جهنم ته ځي او د پاره دی چې پاک شي صفا شي. نو چې پاک او صفا شي بیا به جنت راضي به. وعدت للکافرین، تیار کړی شوی دی لپاره د کافرانو. آیت نه دا معلومه شوه چې جهنم موجود دی، دا نه چې ګنې جهنم دا پیدا شوی نه دی. یو فرقه تېره شوې ده معتزله، هغه وایي جهنم لا دې وخت کې نشته، پیدا کېږي به بیا وروستو چې کله قیامت قایم شي بیا به جهنم پیدا شي او جنت، او دې وخت کې نشته دی. او مولانا حکیم عبدالحی الحسنی، دا د سید ابوالحسن علی ندوی صاحب وارث صاحب دی. دا کتاب دی نزهة الخواطر اته جلد کې. هغه د سر سید احمد خان بارک لیکلی دی چې هغه چې جنت او جهنم نشته، داسې خیالي خبرې دي. دا کتاب کې نزهة الخواطر کې هغه چونکې دا ګړه هم عصر دي، هغه د سر سید احمد خان بارک لیکي چې هغه جنت اسې د راحت نوم دی. بدن باندې چې راحت راوي به دا جنت دی، او تکلیف چې راوي به فدا جهنم دی. او جنت او جهنم په خارج کې څه نشته دی. سر سید احمد خان نورم یو ښه انسانو، مسلمانانو کې بیداری پیدا کړې ده جدید تعلیم طرف ته، لیکن ماضی مذهبي خبرې ډېر ګمراه کن وي. دا مخکې چې کوم آیت تیر شو فاتو بصورة من مثله، د دې آیت باره کې هغه وایي چې دین مراد اعجاز او فصاحت او بلاغت نه دی، بس وی د هدایت یو کتاب راوړی. څنګه چې قرآن کریم د هدایت کتاب دی، دغه شانته یو کتاب د هدایت راوړی. فرشتي مغه نه منلې، یا کله خبر نه مانی، د معراج واقعا مغه نه منله. دا څنګه کېدی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور باندې د مکه مکرمه نه د بیت المقدس ته دی بیا د برخیږي. نو بعضی خبرې دا غډېرې هغه بالکل نامناسبه دي. مولانا لیکلی دی چې قلیل العلم کثیر العقل، عقل من ډیر زیات او کم عقل او علم سره بالکل نو، ان ډیر کم علم والو او دادونه د ګیره چې پرې خوا. مولانا لیکلی دی چې رده په دې ماره سره دې کې وه راز وړاندو په دې ګیره سره خپل وه چې کوم نه پټوله. بهر حال ارنګ انسان چې خو دې کې هغه وی چې دا جنت او جهنم د فل حال شته نه د لا پیدا شوی نه دي، داسې یو خیالي خبرې دي. لیکن قرآن کریم بار وایي چې جنت او جهنم شته. چې کله نبی علیہ السلام صلات کسوف کو، نو نبی علیہ السلام د صلات کسوف دوران کې نور تندر نسلو، نبی علیہ السلام ډیر پریشان او ډیر تیزه حالت کې خلق راجمه کو او منځ کو. بخاری شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام فرمایي جهنم دون را نږدې شو ماته چې ما وی چې یا اے رب
اے ربا زه خو په دې امت کې لا موجود یم او جهنم دا ډېر نږدې بیا راغی. ما جهنم انتهایی نږدې ولیدو. دغه روایت کې راځي چې نبی علیه السلام لږ شاته هم شو، په مانځه دوران کې شاته شو او صحابو بیا تپوس وکړو چې تاسو مانځه کې ویاړېد او شاته شوئ. نبی علیه السلام وفرمایل چې ما سره دا یره شوه چې جهنم ګنې دې راته راغی. او بیا په دغه مانځه کې نبی علیه السلام مخکې شو د خپل ځای نه. نو دا عبارت کې وکړه چې ما جنت هم ولیدو، مې چې ور مخ وړاندې کېږم یو غونچک ترې رالم د انګورو پیکه مې راغستې نو تاسو به لیدلې مو او تاسو به خوړم. نو جنت او جهنم موجود دی. دا نه چې دا به ګنې پیدا کېږي به باقي عقل نه مني. نو ډېرې خبرې عقل نه مني، لیکن پیغمبر علیه السلام دا خبر ورکړی به سا رښتینې دي، تیار کړی شوی دپاره د کافرانو. او که چېرې تاسو په شک کې د هغه کلام نه چې موږ نازل کړی په بنده خپل باندې، پس وروړئ تاسو یو صورت په شان د دې او راوبلئ مددګاران خپل ما سوا د الله تعالی نه. که چېرې تاسو رښتینې، پس که چېرې تاسو دا کار ونه کړو او هرګز یې تاسو نشئ کولی، پس ځان بچ کړئ د اور هغه نه چې خشاک دا خلک دی او کاڼي دي، تیار کړی شوی دپاره د کافرانو. بسم الله الرحمن الرحیم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا او خوشخبری ورکا کسانو ته چې ایمان وروړی دی، وعملوا الصالحات او دی کړي دي نیک عملونه، ان لهم چې بېشکه د دوی دپاره جنات باغونه دي، تجری من تحتها الانهار چې روان به وي لاندې د هغې نه نهرونه، کلما رزقوا منها هر کله چې دي ته ورکړی شي ردي جنتونو نه، من ثمرة یو میوه، رزقا دپاره د خوراک، قالو دی بوایی هذا الذي دا هغه څیز دی رزقنا چې موږ ته راکړی شوی من قبل مخکې له دې نه، واتو به او راوړلی شي دي ته په دې سره متشابها یو شان څیزونه، ولهم فیها او د دې لپاره په دې جنتونو کې ازواج مطهرة بیبیانې دي پاکې کړی شوې، وهم فیها خالدون او دوی به په دې کې همیشه وي. آیت مبارکه کې ترغیب دی، رغبت ورکول دي، شوق پیدا کول دي چې کومو خلکو ایمان وروړ او نیک اعمال یې وکړو، الله جل شانه یې راضي کو، د پیغمبر علیه السلام په عمل باندې عمل وکړو، دا په طریقو باندې وچلېدو، د ده لپاره الله تعالی جنتونه تیار کړي دي. د دغه جنت څلور نعمتونه ذکر کړي. یو دا چې پای کې نهرونه روان دي، هغه جنتونه آباد دي. دویم دا چې پای کې قسمه قسم میوې دي، او دریم دا چې د انسان دپاره بیبیانې دي. څلورم دا چې دا جنتي به په دغه جنت کې همیشه راپاره وي. دلته صرف د بعضو خبرو ذکر وشو، باقی جنت خو ځان له یو دنیا ده، ځان له یو عالم دی. هغې کې خو بې شمېره نعمتونه دي چې قرآن کریم صرف د بعضې نعمتونو ذکر شوی دی. باقی خو اصل پته والی لګي چې انسان هلته لړ شي او په خپلو سترګو باندې وویني. الله جل شانو هغه نعمتونه تیار کړي دي چې انسان د تصور او د سوچ نمبار دي. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما د خپلو نیکانو بندګانو دپاره هغه نعمتونه تیار کړي دي، هغه جنتونه
چې سترګو هغه لیدل نری کړي او دارنګې غوږونو د هغې باره کې اورېدل نری کړي. یعنې داسې نه چا څه لیدلي دي او نه یې څه اورېدلي دي، صرف هغه دي چې د نبي علیه السلام د خولې مبارکې نه راغلي دي او نه د یو انسان په تصور او په سوچ کې د دې باره کې څه خیال راغلی دی. دنیا کې انسان خوراکونه کې خدا د انسان ضرورت دی، د خوراک نه بغیر انسان ژوندي نشي پاتې کېدی. جنت کې به انسان خوراک کې خو د ضرورت د وجې نه دا نه چې انسان به ګنې وږي وي لوږه به ورته لګي نو ځکه به خوراک کی، بل دنیا کې انسان خوراک کی د بدن د قوت دپاره، د بدن د نشونما دپاره او بدن کې تازگی پیدا کولو دپاره. لیکن جنت کې د خوراکونه د قوت او طاقت دپاره بني. دنیا کې انسان خوراکی بطور علاج ہو، هلته به دا خوراک بطور علاج نی. جنت کې خپل لباس ته، دنیا کې لباس انسان اختیاری د خپل ضرورت د وجې نه، یو دا چې ګرمي او سردی پې د ګرمۍ نه پې ځان بچ کړي، د سردۍ نه پې ځان بچ کړي. جنت کې نه ګرمي شته او نه سردي شته دی. لباس واچي صرف د تزین دپاره، ځان ښایسته کولو دپاره، ورنه دا نه چې ګنې هلته د انسان ضرورت دی. دنیا کې انسان سوري ته کیني، د پکي د لاندې کیني د ضرورت د وجې نه. جنت کې سوري شته دی خو نور نشته دی او د نور ګرمایش او تپش نشته دی. نو د جنت هر یو نعمتو دا د انسان ضرورت نه دی، دا نه چې ګنې انسان باید ته محتاج وي، بلکې دا د انسان د مزې دپاره او تسکین دپاره او د تزین دپاره او د جذباتو د پوره کولو دپاره به وي. د دنیا په نعمتونو کې او د جنت په نعمتونو کې ډېر بول او بعید د ډېره زیاته فاصله ده، یعنې قیاس کول هم نشو. بل د دنیا دا میوې چې دي دغه نومونه هلته هم دي، کم نومونه چې دنیا کې دي هغه هلته هم دي. که دلته انار دی نو هلته هم انار دی، که دلته کجوره ده نو هلته هم کجوره ده. قرآن کریم یو شان څیزونه، د هغې وجه دا ده چې انسان دنیا کې د میوو سره مانوس دی، دی پیژني چې دا پلانکۍ میوه او دا پلانکۍ میوه دا پلانکۍ میوه ده. نو هغه شان میوې هلته هم دي، خو دا به صرف په نوم کې مشابهت دی او په نوم کې یو شانوالی دی. باقي دا میوې وړې دي، لکه د انسان قد و قامت وړوکی دی نو میوه هم وړه ده. هلته به د انسان قد و قامت سیوا وي نو میوه ته هم هغه شان سیوا ده. او دارنګې رنګ روغن او د هغې حجم او ذایقه هغه به ټول بدل وي. او دا ځکه الله جل شانهو د دنیا دا میوې د هغې یو نمونه ګرځولې ده چې هلته انسان ته دا میوې ناشنا نه لګي چې دا لا کومه میوه ده. دنیا کې چې انسان یو میوه نه لیدلې نو دې اجنبیت محسوسي چې دا به څنګه خورمه، څه طریقې سره به خورمه، او چې کوم انسان لیدلی نو مانوس وي ورسره. نو جنت کې میوې دي او دلته هم دي، خو دا صرف په نوم کې دي. وبشر الذین آمنو، او زیری ورکا کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عملونه یې کړي دي نیکو. ایمان نه پس نیک اعمال اختیار کړي دي. عملوا الصالحات کې تمام شریعت راغی. نبی علیہ السلام یا الله جل شانو چې د کوم احکاماتو حکم کړی دی، که فرایض دي که واجبات دي، او د کوم خبرو نه منع کړی ده چې هغه مکروه تحریمي دي او که حرام دي، دا ټولو پابندي او اهتمامو کې به دا عمل الصالحات دی. د نبی علیہ السلام په طریقه باندې به کې دا به عمل صالح وي. نو ردی لپاره ان لهم جنات، یعنی بان لهم جنات، بېشکه ردی لپاره باغونه دي، جنتونه دي، تجری من تحتها الانهار. انسان ته چې جنت به ملاویږي یا د هغې نعمتونه، نو دا ګورئ د دنیا د اعمالو بدل نه دی، دا به د الله تعالی فضل به وي، دا به د الله تعالی احسان چې الله تعالی انسان ته جنت ورکي. بأن لهم جنات تجری، روان به وي دلانې د هغې نه نهرونه، الانهارو نهرونه به روان وي، یعنې هغه سرسبز و شاداب دي. کلما رزقو، هر کله چې دي ته ورکړی شي، منها ردی جنتونو نه، من ثمرة سمیوه، د میوې نوم یې وانهغسې چې کومه میوه، یعنې هر قسم میوه کیدی شي چا وله ورکي، رزقن دپاره د خوراکو،
رزق په معنا د مرزوق سر راځي، خوړلی شوي څیز ته رزق ویل کیږي. نو قالو هذا الذي، قرآن کریم رزق ووی، د سکلو خبره ونه کړه چې ګنې صرف د سکلو دپاره به یې ول ورکي، نه د پوره د خوراک دپاره به ورکوي وله، بل انسان به د هغې مالکي. دنیا کې که ته چا میلمه شوې او تا ته خوراک مخې ته کېښودو، ته د خوراک مالک نه، ستا لپاره صرف خوړل مباح دي. جیب کې نشي اچولی، کور ته نشي راوړی او نه بل چا له هبه کولی او هدیه کولی شي، صرف چې څومره خوړی شي هغه مره به وخوري. جنت کې به هر یو نعمت تا ته باقاعده تملیک کېږي، ته به مالک کېږي به. دنیا کې دا مسله ده چې ته چا میلمه شوې نو ته به صرف په خپله خوراک کوې، ته هغه ټایم کې بل چاته نشي هبه کولی نه هدیه کولی شي. لیکن جنت کې به داسې نه، رزقو منها من ثمراتن، دی ته به ورکړی شي، دی به مالکان شي، دی چې څومره خوري نو خوړلی شي، څه پابندي او روکتام نشته. قالو دی به وایي هذا الذي، دا هغه څیز دی رزقنا چې راکړی شوی موږ ته من قبل مخکې ردې نه، یعنې په دنیا کې هم داسې میوې موږ خوړلې وې، نومونه خو بلکل هغه دي، لیکن رنګ او روغن او دارنګې حجم او خوند هغه یې دې نه بدل دی. یا په جنت کې چې یو ځای کې انسان خوراک وکړو او د هغې نه پس په بل مجلس کې بیا خوراک غواړي، بیا ورته اکه ورکړی شي، نو دی به چې دا خو ما اوس لږ ساعت مخکې وخوړو. یا یو جنتي به د بل جنتي ملاقات ته لاړ شي، هغه به ورته همغه شانتې میوې کیږي، دی وایي چې دا خو ما اوس هلته وخوړو، لیکن هغه بل جنتي سره چې دغه میوې دی خوري نو د هغې ذایقه د ده جنت د ذایقې نه بدله وي. یعنې هره پیره چې انسان یوه میوه خوري د هغې ذایقه به د مخکې میوې د ذایقې نه بدله به وي. نو مطلب انسان له بړه نه وخي بوج کېږي او پرې نه. وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُتُو او راوبړلی شي، اتا یاتی اتیان معنی راتللو راوړلو، دلته کې وَأُتُو یعنې دې ته به راوړلی شي، بهي دغه شان د ضمیر د رزق ته راجع دی، مرزوق ته، متشابها یو شان څیزونه، په لون کې په رنګ کې به یو شانتي وي، خو په خوند کې به یو شانتي نه وي. ولهم فیها ازواج، جنت ورته میلو شو، ښکلي ښکلي باغونه میلو شو، قسمه قسم میوې میلو شوې، د تسکین دپاره به ورته بیبیانې میلاویږي به. د انسان د کور آبادي چې کله انسان بیبي یعنې رشته وکړي نو کور آباد شي او ایله انسان مالک شي، نو د کور د آبادي لپاره به الله تعالی بیبیانې به هم ورکړي به. ولهم فیها ازواج، او د دې دپاره فیها په دغه جنتونو کې ازواج بیبیانې به وي، مطهرتون پاکې کړی شوې. دا مطهرتونو معنا صرف پاکې کړی شوې نه، دا معنا خو د مطهورتون هم کیدی شي چې د مجردو نه شي، او دا د مزیدو نه دی، نو مطهرتون معنا ښه پاکې کړی شوې، یعنې ښه پاکیزه به وي. او دا پاکیزګي چې ده دا به خلقتن هم وي او دا به اخلاقن هم وي، ظاهر مو او باطن مو. د ظاهر په اعتبار سره به هم پاکي وي او د باطن په اعتبار سره به هم پاکي وي. باطنی پاکوالی دا دی چې په دې کې به حسد بني، بغض بني، کینه پکې نه وي، چغلي به نه کي، څومره چې اخلاق ذمیمه دي، خراب اخلاق دي، د دې نه به دا بیبیانې پاکې وي. جنگ جګړو د فساد نه او د دشمنو نه او د نفرتونو نه او د یو بل ته د خفه کېدو نه او د احساس کمترۍ نه په نسه خبره باندې چیړ چاړ کولو، دا باطنی بیماری دي، د دې نه به الله تعالی دا به دې بیمارونه الله تعالی پاکې به کړي. او ظاهري پاکوالی به هم وي. ظاهري پاکوالی دا دی چې د هر قسم ظاهري بیماری چې کوم زنانو سره متعلق دي د هغې نه به هم دا بیبیانې پاکې وي. من الحیض والبساق، توکاڼې به نه توکي، د پوزې نه به یې څه نه بهیږي، دارنګې بدن کې به خیرې نه پیدا کېږي، په سر کې به زناور نه پیدا کېږي، یعنې هغه سپږې به سر کې او خیرې به نه پیدا کېږي به. مجاهد رحمت الله علیه وی لا یبلنا،
ولا یتغوطن دارنګ انسان دا صرف بیبی نه نارینه به هم داسې وي چې هلته به انسان واړه بول به نه کي او انسان به بی بولم نه کي دارنګ ولا یلدن اولاد به د بیبیانو نه پیدا کیږي کچرې پیدا کول غواړي نو پیدا کولی شي خو لیکن پیدا کیږي به هم ته نه دارنګ ولا یبصقن د خولې نه به توکاڼې نه توکي د پوزې نه به ولا یتمخطن او دارنګې د پوزې نه به څه نه بهیږي نو دا ظاهري پاکوالی دی ظاهري او باطني هر اعتبار سره پاکوالی مطهرتن ښه پاکي کړی شوی ام سلمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام بیبي ده دې د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو نساء الدنیا افضل ام الحور العین جی دا دنیا دا بیبیانی افضل دی او بهتری دی او کنه د جنت هغه چې کوم حوری دی هغه بهتر او افضل دی نبی علیہ السلام فرمایل بل نساء الدنیا افضل من الحور العین د دنیا دا بیبیانی چې دی دا به د جنت د بیبیانو نه ډېرې زیاتې بهتره وي او داسې فرمایلو کفضل الزهارة علی البطانة انسان یو دنه کپڑا چولی د جامون لاندې او یو د پاسه چولی وي انسان کوشش کوي چې د پاسه کپڑا دی مزیدار وي او قیمتي دی وي خوشنما دی وي او دنه کارنګي نه خیر د اسم ښکاری نه دنه چې کم بونین انسان چی نا که ډیر قیمتي نه خیر دی او که کمزوري وي نو پروا نشته نبی علیہ السلام کا فضل الزهارة علی البطانة لکه څنګه چې بهر کپڑا په استر باندې په لاندنۍ کپڑا باندې بهتر ده د کرنګي د جنت د دنیا د بیبیانې به د جنت په بیبیانو باندې بهتر وي ما تپوس کو چې و بیما دا څه وجه ده د دنیا د بیبیانې ولې د جنت په بیبیانو باندې بهتر دي نو نبی علیہ السلام فرمایلو بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله تعالی دی منځونه کړي دي دی روزې نیسلې دي دی بندګي کړې ده عبادت کړي دي د جنت حورو نه منځونه کوي او نه روزې نیسي او نه عبادتونه کوي د دې وجې نه الله تعالی به دې له دا اجر ورکړي البس الله وجوههن النور الله تعالی به د دنیا د بیبیانې چې دي د دې په مخونو باندې به الله تعالی نور واچي گویا کې د نور یو لباس به ورته الله تعالی واچي واجسادهن الحریر الله تعالی ورته بدنونو ته دا د حریر د ریحمو کپړې به واچي بیض الالوان مخونه به تک سپین سپین وي او خضر الثياب او شنې کپړې به اچولې وي او صفر الحلی او دا زیړ رنګ والا کالی به اچولې وي او مجامرهن الدر انګیټې به پرتی وي چې پای کې به عود اچولې شوي دا انګیټې به د اوسپنې او د پیتلو بني دا به د ملغلرې د در نه به جوړې شوي وي وامشاتهن الذهب چې کمې منګزې دي ردي هغه به د مسالې ني بلکې هغه به د سرو جوړې شوي وي او دی به وایي نحن الخالدات فلا نموت مونږ به همیشه لپاره ژوندی یو مونږ به مړې کېږو نه او نحن الناعمات فلا نبعث مونږ به همیشه تر و تازه یو په مونږ به مړاوې والې په مونږ به کمزوري نه راځي مونږ باندې به کمزوري نه راځي او ونحن المقیمات فلا نزعن ابدا مونږ به همیشه دلته مقیم یو مونږ به سفر نه کو چې ورګه پلار کار زما ورګه مور کار زما ورګه پلانکې کار ورګه پلانکې کار دا خبرې اترې هلته نشته همیشه په یو ځای باندې ناستې او نحن الراضیات فلا نسخط ابدا مونږ به همیشه خوشحاله یو چرې به مونږ ناراضه کېږو نه چرې به مونږ ناشکري نه کو او چرې به مونږ ګیلې او شکوې نه کو توبه لمن كنا له خوشحالي د هغه چا دپاره مونږ یو او وکانه لنا هغه زمونږ دپاره دی نو نبی علیه السلام دغه بیبیانو څه صفتونه بیان کړي دي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د جنت حورې او د دنیا د بیبیانې دی به یو بل سره مکالمه کوي
د جنت دا حوري چې کله داسې قسمه خبرې وکړي چې موږ به همیشه ژوندی یو، موږ به داسې یو، موږ به داسې یو، موږ به داسې یو. د دنیا دا بیبیانې به ورته ووایي، دا به د هغې سردارې وي، دی نه بهتر وي. د دنیا دا بیبیانې به ورته وي نحن المصلیات وما صلیتن، مونږ منځونه کړي تاسو منځونه نه دي کړي. او نحن الصائمات وما صمتن، مونږ روجې نیسلې تاسو روجې نه دي نیسلې. ونحن المتوضئات وما توضأتن، مونږ اودسونه کړي دي په دې سردۍ کې سار وختي په یخو یخو اوبو باندې او دارنګې په لوړه کې او په باران کې، او تاسو اودسونه نه دي کړي. ونحن المتصدقات وما تصدقتن، مونږ صدقې ورکړي دي تاسو صدقې نه دي ورکړي. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله د دنیا دا بیبیانې کله دا ووایي نو فغلبنا، د جنت هغه حورې به مغلوبه شي او دی به پې غالب شي. نو الله جل شانه داسې قسمه بیبیانې پیدا کړي دي د دنیا د جنتیانو دپاره. یو روایت کې داسې دی، ترمذی شریف کې ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې هر یو جنتی لبا یعنی ادنا جنتی لبا الله تعالی 72 زوجتن، 72 بیبیانې به الله تعالی هر یو ادنا جنتی لبا الله تعالی ورکی. او 80,000 خادمین، او 80,000 خادمان نوکران به هر یو جنتی سره وي. جنت کې چې انسان د کمی خبرې خواهش لري اول الله تعالی پوره کیبا. ها انسان به بیکار او کمزورې او نامناسبه خواهش به انسان نه کی. جنت کې انسان د اولاد خواهش لري نو الله تعالی به اولاد هم ورکي. ترمذی شریف کې روایت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې المؤمن اذا اشتهى الولد، که مؤمن د اولاد خواهش وکړي، انسان د قسمه قسم خواهشات کې، څوک یې زرغونه کومه پټۍ کرمه زمینداری کومه، څوک بسري څوک څو د چا بالته اولاد ته هم خواهش کېږي به. نو کان حمله ووضعه وسنه فی ساعة کما یشتهی، هر څه به په یو ټایم کې وشي. حمل او د ماشوم پیدا کېدل او فوراً بالغ کېدل دا په یو ساعت کې وشي. جنت ته چې کله انسان داخليږي، بل روایت کې داسې معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي چې یو جنتی کله جنت ته داخليږي يدخل اهل الجنة الجنة، جنتیان چې کله جنت ته ځي جردن مردن مکحلینا، جردن مراد بغیر ویختو والا، په بدن به سوا ویختنی، او مردن امرد بوي. یعنی انسان چې کله ګیره راځي کم عمر دی دای نه مخکې ګیره به لا په مخ باندې راغلی او ګیره به د انسان په جنت کې نه صرف د موسی علیه السلام به ګیره وي. یو روایت کې داسې دي او د هارون علیه السلام ذکر هم راغلی دی. باقی د انسان په بدن باندې به سیوا ویختنی او مکحلینا، دا سترګې به قدرتی داسې چې ګویا کې چا پې رانجه لګولي دي. او ابناء 30، عمر به د 13 کالو وي. او 33 سنتن، یا 33 سال په عمر باندې. د جنتو نارینه به هم د 33 سال وي او زنانه به هم د 33 یا د 30 سال به وي. بل ځای کې لري چې هم عمر به وي. د هم عمر دو مطلب دي، یا خدا چې دا جنت دا بیبیانې دا به د جنتیانو هم عمر وي او دې کې کمال مناسبتي، ځکه عمر یو وي نو د یو بل په خبره باندې به پوهېږي، به یو بل په مزاج باندې به پوهېږي. او یادا چې د جنت دا بیبیانې به هم عمر وي، هغې کې به مشر او کشرني. مشر اکثر کشرانې بیا لبي او کله کله کشرانې چونکې هغوی به حق سیوا غواړي نو ټولې به یو برابري، یو بل ته پسخېږي نه، ټولو شکل او رنګ او روغن او شکل و صورت به ټولو یو برابري. او د جنتی قد و قامت چې دی دا به د آدم علیه السلام د قد و قامت برابري. دا روایت کې بخاري شریف کې داسې دی چې علی صورت آدم، د انسان د حسن به د آدم علیه السلام په حسن باندې وي او قد و قامت به د آدم علیه السلام هغه د قد و قامت برابر وي. د آدم علیه السلام قد کې او 60 ذراعانو، بخاري شریف کې روایت دی 60 هاته 60 لاسو، او یو لاس چې د پیمایشو 18 انچ دی، یعنی 1.5 فوټو. نو د آدم علیه السلام قد گویا کې 90 فوټ شو.
او پلنوالی چې دی نو دا به 7 لاسه وي، نو تقریبا سره پاسه 10 فوټو دا به پلنوالی وي او 90 فوټو دا به د جنتی هغه دنګوالی وي. فرمایي ولهم فیها ازواج مطهرة، او د دې لپاره په دغه جنتونو کې بیبیانې به وي مطهرة ښه پاکې کړی شوې. ام سلمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام نه تپوس هم وکړو، ویجي لږ بعض اوقات یو زنانه چې ده هغه 100 پیرې واده شوي وي، یو ته واده شي هغه وفات شي، بیا بل ته واده شي بیا هغه وفات شي، بیا بل ته، بلکې خاص کر د نبی علیه السلام په زمانه کې داسې بیبیانې وي چې هغه 100 پیرې واده شوي دي، 4 او 5 پیرې. نو بیبي تپوس وکړو چې دا بیبي به په جنت کې بیا چاته میلاویږي؟ نو نبی علیه السلام وفرمایلو چې دې بیبي له به الله تعالی اختیار ورکړي چې دغه 4 کې یا په 3 کې یا په 5 کې 4 څومره وو، په دې ټولو کې چې کم یو ستا خوښ دی بس هغه سره به وي. بیا فرمایي چې په دې ټولو کې کم یو دا ډېره خوشحاله کړې وه، اخلاق برابر و، اخلاقي لحاظ سره سم و، نو دا بیبي به د هغه انتخاب وکړي هغه سر به وي. او چې کمې بیبیانې دنیا کې نه واده شوي یا کم الکان ودونه نه کړي، د دې ودونه به او د دې رشتې به الله تعالی په جنت کې به کړي. وهم فیها خالدون، او دی با پدا جنت کے خالدون ہمیشہ بوی، خالدون اے دائمون ہمیشہ ہمیشہ پار بوسیدون کی وی بیا دوتو بسو اغا صورت نی. او زیر ورکا کسانو تا چی مانے روڑ دیں او عملونے کڑی دینے کو چی بے شکا دیر پار جنتو ندی چی روان بویلانی دائینا نهرونا ہر کلا چی ورکڑ شدید تر دا جنتو نا سمیوا دا پار دا خوراکو وائی بدی دا آسید دے چې راکړی شوی موږ ته مخکې دینا او دې ته به راوړلی شي په دې سره یو شان څیزونه او د دې لپاره په دغه جنتونو کې بیبیانې به وي پاکیزه او دوی به په دې کې همیشه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر او خوشخبری ورکا الذین آمنوا آکسانو تا چی مانی روڑ دے وعملوا الصالحات او دی کڑی دی نیک عملنا ان لهم چې بشکا د دې لپاره جنات باغون دی تجری چې روان بوي من تحتها لاندې د دینا الانهار نهرنا کلما هر کلا رزقو چې دی تور کړی شي من هر دی جنتونو نا من ثمرتن سمیوه رزقن بطور خوراک قالو دی بوائی هذا الذی دا آسیز دے رزقنا چی منگ ترا کلیشو من قبل مخکد دینا و اتو او دیب تبرول لشی بیہی پدی سرا متشابہن یو شان سیزنا ولہم فیہا اور دیر پارا پدی جنتنو کی ازواجن بیبیان بوی مطہرتن خپا کے کڑیشوے وهم فیہا خالدون او دیبا پدی جنتنو کی ہمیشہ سیدن کیوی. مخی آیتنو کے دا اللہ جل شانہ دا توحید او دا غدا بندگی ذکرو او بیا د نبی علیہ السلام د رسالتو اس فرمائی چې کم انسان د الله تعالی د توحید اقرار کو او دا بندگی وکړه او د نبی علیہ السلام رسالت یو منو پابندی ایمان وروړو دل الله تعالی سب بدله تیار کړی دا
جنت کې به ته کم انعام ملاویږي. نو فرمایي چې داسې انسان دپاره الله تعالی جنتونه تیار کړي دي او دغه جنتونو کې به 4 قسمه نعمتونه هغه به دته ملاویږي. دارنګې د آیت ماقبل آیت سره داسې مربط کیدی شي چې مخکې آیت مبارکه کې د جهنم ذکر او د جهنم د خشاک او د کاڼو ذکر او ویل شو چې دا د کافرانو دپاره تیار کړی شوی دی. دې ته ترهیب ویل کیږي. ترهیب معنا یرولو، ډرانه. د یرولو مقصد دا چې انسان توبه وباسي. که کفر اختیار کړی دی چې د کفر نه توبه وباسي او که ګناهونه کوي چې د ګناهونو نه توبه وباسي. د قرآن کریم دا یو انداز دی چې د ترهیب نفس بیا ترغیب ذکر کی. د یرولو نفس او د شوق والا او د جذبې پیدا کولو والا سیزونه ذکر کی. ترغیب معنی رغبت ورکولو، شوق ورکولو، پړه کې امید پیدا کولو، جذبه پیدا کولو. دلته کې ترغیب دی چې صرف جهنم الله تعالی نه تیار کړي، دای مقابله کې الله تعالی خپل جنت هم تیار کړی دی او د جنت قسمه قسم نعمتونه چې انسان دغه جنت او د نعمتونو د حصول لپاره او په دغه آسره او په دغه امید باندې نیک اعمال شروع کی او دا ونوي چې دا غني اسی پابندې دنیا کې قرآن وی دا کوي او دا مکوي، پیغمبر وی دا کوي او دا مکوي. دا ته اسی نه وایي، د دې په بدله کې به تا ته ډېر لوی انعام ملاویږي. دنیا کې که الله تعالی شراب حرام کړي دي، د دې متبادل الله تعالی ښکلي شراب تا لپاره تیار کړي دي. دنیا کې که الله تعالی د انسانانو دپاره د نارینو دپاره ریحم حرام کړي دي، نو هلته ستا لپاره ښکلی لباس ته ریحم تیار دی. که دلته تا ته وي چې دا پابندۍ دا به نه کوې، نو د دې څه ډېر ښکلی انعام ستا لپاره دی په جنت کې. نو قرآن کریم ترغیب هم ورکي. ترهیب او ترغیب دا دواړه، کله ترغیب ذکر شي ورپسې ترهیبي او کله ترهیب ذکر شي ورپسې ترغیبي. بل قرآن کریم کې د جنت ذکر بار بار کی، یعنی چې خبره کی نو جنتو یو داسې باغ ته ویل کېږي چې پای کې په کثرت سره ونې وي او دا ونې آبادې وي او دومره ډېرې ونې وي چې دغه ونو څانګې یو بل سره یوځای شوي، یو بل کې ننوتې وي. دومره ګور او آباد او ډک باغ ته جنت ویل کېږي. قرآن کریم دا خبره بار بار ذکر کی چونکه د قرآن کریم اول مخاطب عربو او بیا خاص کر مکی والا. د مکی مکرمه په حدودو کې دنه باغات نشته او کجوري نشته او انګور نشته او میوې نشته دی. اخو دشت و بیابان دی، که غرونه دی نو شاړ دی، پای کې هم سونې نشته او جاړې پکې نشته دی، او بل زیاتر ریګستان دی، اوبه پکې هم نشته دی، اوبو کمیر انتهایی. ځای په ځای چې ته کویان وي هغه په خاص ځایونو کې. نو قرآن کریم د جنت خبره بار بار کی چې جنت ستاسو د علاقې په شانتې نه دی چلته کې به تاسو اوبو پسې ړانده شئ او تاسو به ستوري پسې ګرځئ او هلته کې ونې ګنې نشته. بل عرب به چې کله ملک شام ته لړلو نو ملک شام کې سرسبز و شاداب علاقه را، ونې هم ډېرې زیاتې دي، باغونه هم ډېر زیاتې، د کجورو، د زیتون او د انګورو، او اوبه هم ډېرې بېسیاره دي. نو دوی به یې ته پسخېدل او خوشحالېدل به چې څومره هره بره علاقه ده. بل دا د انسان فطرت دی چې دې شینکي ته، ګلستان ته او شین باغ ته ډېر خوشحالېږي. هسې دا زمیندار وځي چکر به ووهو، زړه به لږ کلو شي. نو دا شین باغ شو، شین فصل شو، میوې شوې، دا د انسان په نظر باندې ښه لګي. یو بیمار انسان چې ښه کېږي دغه لپاره یو علاج دام دی چې دې داسې کلو میدان ته بوځئ چې هلته کې سبزه ډېره زیاته وي او دا یې آبوهوا پاک او صفا وي. نو قرآن کریم د دغه خبرو بار بار ذکر کی. قرآن کریم کې د جنتو، د محلاتو، د بنگلو دومره ډېر ذکر نه دی او د باغونو ذکر ډېر دی او د هغې د نهرونو ذکر ډېر دی. دا یې وجه دا چې د انسان شوق او رغبت پیدا شي. خاص کر عربو هغې لوږه او تنده ډېره لیدلې وه
او بل بیا دا چې عربو کې د انور په تندي د پاسه وي هلته ګرمي هم ډېره سیوا وي نو سوري هلته نشته نو جنت وي نو قرآن کریم وي جنت کې ښکلي ښکلي یخ سوري دي او ښکلي ښکلي اوبه دي او بل هر ځای کې موجود دي هلته به ځان سره اوبه ګرځئ نه او نه به پیپ بوځئ ځان سره او نه به بتک کې او په ګیلن کې ځان سره به اوبه ګرځئ نه هر ځای کې تا ته اوبه دستیاب دي بل غټه خبره ده چې د جنت دا نعمتونه دایمي دي دا عارضي او وقتي نه دي دا یاړو څه حد نشته دی یعنې څه پیمانې نشته چې تر دې حده پورې د دنیا هر یو نعمت که تا سره دی د هغې لپاره زوال شته هر کمالې را زوالې فارسي مقوله ده چې د هر کمال لپاره زوال شته د انور چې سان روخیږي په کمال باندې رواني تر زواله پورې ښه په کمالي زوال نه پس بیا د انورم زوال شروع شي بیا انسان چې لویږي قوت او طاقت پکې راځي د ځوانۍ نه پس بیا بوډاوالي شروع شي د زوال شو د دنیا هر یو نعمت دپاره د هر یو څیز دپاره زوال شته د جنت بنیادي خبره ده چې د هغې د هر یو نعمت دپاره بقا ده هغې لپاره زوال نشته هغې لپاره کمیدل نشته پای کې وقفه نشته هلته کې چوټي نشته دی شارټیج نشته دی دو نمبري نشته هلته کې هلته چې کم انسان ته سم ملو شو دا به د همیشه همیشه لپاره او دایمي طور باندې به وي نو فرمایي وبشر او زیر ورکه بشر خوشخبری ورکه بشر د تبشیر نه دی او تبشیر د بشارت نه دی بشارت هغه خبر ته ویل کېږي چې پای سره خوشخبری میلو شي د انسان د دې بدن د سرمنې ته بشره وي انسان ته بشر ویل کېږي ته دا بشر ولې وي د سرمن ښکاري اصل کې د نورو حیواناتو د مارغانو سرمن نه ښکاري وزر یې ښکاري بڼې یې ښکاري ویښته یې ښکاري سرمن لاندې وي د سرمنې د پاسه ویښته وي او بڼې وي لیکن انسان چې دی د انسان د بدن زیاته حصه هغه سرمن صفا ده او خالي ده ویښته پېشته خو په کم کم ځایونو باندې بعضې ځایونو باندې انسان ته بشر د دې وجې نه ویل کېږي نو بشره د سرمنې ته د کال ته ویل کېږي د بشارت ته بشارت ولې وایي بشر ته بشر ولې وایي انسان چې دا خوشخبري ووري نو دا بدن یې تازه شي او بدن یې خاندي صرف مخې نه خاندي ټول بدن خاندي د خوشخبرۍ هغه آثار چې وي علاماتو د انسان په دې بدن باندې ظاهر شي د دې وجې نه ته بشر او بشارت او بزیر ورکا خوشخبری وروا بشر خطاب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې اے حبیبا ته د مؤمنانو ته خوشخبری وروا او دارنګ هر مخاطب ته دی هغه دې بل ته دا خوشخبری ووري الذین آمنوا خوشخبری بچا ته اوري هغه کسانو ته چې هغوی ایمان راوړی دی مؤمنانو ته خوشخبری وروا او صرف په ایمان باندې اکتفا نه راکړي ځکه د ایمان تعلق له سره دی ځکه ایمان هو تصدیق بالقلب ته وي تصدیق قلبي ته چې دړه نه الله ومني یو سره د خپلو صفاتو او پیغمبر ومني او کتاب ومني تمام ایمانیات ومني په دې سره سره به عمل هم پکاري نو وعملوا الصالحات او دی عملونه وکړي نیکو عبارت اصل کې دا سره وعملوا الاعمال الصالحات او دیو کی عملونه نیکو نیک عملونه وکي ایمان دروړو نه بعدو چې کله د عمل مکراله نو عمل بم کی یو سړی څنګه ایمان وروړو د ایمان نه بعد په اسلام کې داخل شو د باندې څه پابندۍ ولګېدې دی اوس اعمال کې چې د مونږ ټیم راشي مونږ په فرض شو چې رمضان راغی روژه په فرض شوه زکات نه زکات په فرض شو حدود او قیود په د باندې رالو دې ته اعمال ویل کېږي نو عاملو الصالحات او دیو کې نیک عملونه که یو انسان جنت ته فوراً داخلېدل غواړي په اول وخت کې داخلېدل غواړي حساب کتاب پسې فوراً داخلېدل غواړي بیا به ایمان سره نیک اعمال پکاري ځکه که چېرې نیک اعمال نشته نو بیا ایمان په بنیاد جنت ته خو به یو پیره ځي ولیکن فوري داخلي مشکله به وي خامخا د خپلو اعمالو سزا به خوري نو بیا به جنت ته ځي
نو که یو انسان دا وي چې زه فوراً جنت ته داخل شمه بیا به ایمان سره نیک اعمال پکاري او دا یو ډېره غټه دوکه د شیطانو چې انسان بس نیت صفا پکار دی او هر یو مؤمن به جنت ته ځي او عمل ته ضرورت نشته دی. څوک یې الله تعالی په نیک عمل باندې سکي، الله تعالی په منځونو باندې سکي، دا ټول شیطانی دوکې دي، د عمل ناسې مخ اړول دي. وعملوا الصالحات د نبی علیه الصلاة والسلام ته بهلی شوی انسان به څوک نبی علیه الصلاة والسلام دا خبر ولې نه کوله؟ الله تعالی په مونځ سکي، الله تعالی په نیکو اعمالو سکي، الله تعالی ته دې خبرو څه ضرورت دی؟ نیت صفا پکار دی او یاره بس عبادات کارنګې خو معاملات صفا پکار دي، عبادات خیر دی کارنګې خو معاملات صفا پکار دي. دا ټول شیطانی دوکې دي، هر څه پکار دي. مؤمن مسلمان په دې نیکو اعمالو کې حریص وي، دی به چاته ګوري نه، خپل ځان به ټیک کي به. نبی علیه الصلاة والسلام خو د شپې ټوله شپه ولاړ دی، په ولاړه باندې تر دې چې خپې یې وپړسېدې او چې بیبي ورته حضرت دا څه کوې؟ تو خصم بخلی شوې ناسه وایي افلا اکونو عبدا شکورا، ایا زه د الله تعالی شکر گزار بنده جوړ نشم چې زه الله تعالی وبخلم؟ د دې مطلب دا چې زه په خوبونو کې شپې تېروم، ماله خو نورم شکر ادا کول پکار چې الله ستا احسان دی، ستا انعام ما باندې. وعملوا الصالحات او دی عملونه کړي دي نیکو. عمل صالح هغه عمل ته ویل کېږي چې په اخلاص سره وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي. کم عمل چې په اخلاص سره نه دی نو دا نیک عمل نه دی، دا ریا او دکلاوه ده. او کم عمل چې په اخلاص سره دی خو د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې نه دی نو دا عمل الله ته خوښ نه دی، ځکه الله تعالی ته د نبی علیه السلام طریقه خوښه ده. قرآن کریم که الله سره مینه کوئ نو فتبعوني زما تابعداري وکئ، یعنې د نبی علیه السلام تابعداري وکئ، الله ته به نږدې شئ. یو سړی د نبی علیه الصلاة والسلام د تابعداري او د اتباع نه بغیر الله تعالی ته چرم نشي نږدې کېدی، دی به د الله نه دونه لرې کېږي چې څومره دی د نبی علیه السلام طریقه پریزي لرې کېږي او لرې کېږي به. نبی علیه الصلاة والسلام طریقه هر ادا هغه الله تعالی ته ډېره خوږه ده. وعملوا الصالحات او دی کړي نیک عملونه نو بیا ان لهم د نیکو اعمال او د ایمان په بنیاد باندې بېشکه دی دپاره لهم یو دی دپاره د لام دپاره د استحقاق راځي، یعنې دی ګویا کې مستحقین وګرځېدلو. اگر چې جنت به د الله تعالی په فضل باندې ملاویږي، د انسان په عمل باندې نه، عمل خو د الله حکم دی ځکه مونږ کو، لیکن بیا هم الله تعالی به ګویا کې دی مستحقین وګرځي. جنات باغونه به وي، جنات جمع د جنتون ده او جنتو هغه باغ ته وي چې پای کې ونې ډېرې زیاتې وي او دومره ډېر وي چې هغه ونو کدی کې دننه یو سړی وي نه پکې ښکاري نه د بار نه، دومره ډېرې په کثرت سره پکې ونې وي. جنت ته جنت ولې وي؟ لأنها تجن من فیها، ځکه دا جنت پټوي هغه چا لره چې څوک په دې کې دننه دی. لأنها تجن من فیها، دا جیم نون چې په کم لفظ کې مراشي آئے کې د پټولو معنا پرته وي. میجن په عربی کې ډال ته وي، نو په ډال سره خلک ځان پټي. جنون لیونتوب ته وي، دا جنون یو پرده چې په عقل باندې راشي. جنین هغه ماشوم ته وي چې لا پیدا شوي ني، نغم پټ وي. جناتو ته جناتو لیدام پټ وي، نو دی جیم نون کې د پټولو معنا پرته ده. نو جناتن باغونه، جناتن جمع روړه، یو باغ نه دی، یو جنت نه دی، جنتونه دا الله تعالی و پیدا کړي دي، الله تعالی و جنتونه پیدا کړي دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي آئے کې اولانی جنت جنت الفردوس ته او دا د ټول نه اعلی او چت جنت ته، او د دې چت چې دی د الله تعالی عرش ته، د الله تعالی عرش ته نږدې جنتو. دویم نمبر جنت عدن دی، بیا دریم نمبر جنت النعیم دی، څلورم نمبر دارالخلد، پنځم جنت المأوا او شپږم دارالسلام او وم علیین او یا علیونو. دا و جنتونه الله تعالی پیدا کړي دي او دا واړه په درجاتو کې برابر نه دي. د هر یو جنت درجات او مراتب هغه د بل جنت نه اوچت دي. نو اعلی درجات والا مراتب والا هغه جنت الفردوس دی،
او کم نه کم مرتبه والا علیین دی. انسان چې عمل کی او کوشش کی او دعا کی دیر جنت الفردوس تپارا کوشش تیم کی او دعا دیم کی او د الله د ذات دی امیدم لري. دا نه چې رزسه ما ز څنګه ما بد دغه معمولی جنتم خرینا د الله نه لوی امید ساته. د الله رحم او کرم ته ګوره ډیر مهربان ذات ته. الله به ټول له ان شاء الله تعالی هغه جنت الفردوس به ورکی با کمیږي نه پای کې زیګنی تنګيږي چې دا دومره خلق به کم خازي. الله جل شانه سره زید ډیر زیات ته هغه کمیږي نه. نبی علیہ السلام الک عمل کې اعتدال کوي په اعتدال سره عمل کوي. نبی او فرمایلو یا الله تعالی په اجر ورکول ستړي کیږي نه تاسو وستړي شئ. الله تعالی په اجر ورکول نه ستړي کیږي نه سره کمیږي بلکې تاسو وستړي شئ بیا به نشئ کولی. باقي چې څونه کولی شئ نو کوه الله به اجر درکړي بدله. نو دا جنت کې ځان له ځانه مراتب دي. د اعلی جنت سوال او د اعلی جنتو هغه دعا او د الله د جنتو د اعلی نه اعلی جنتو هغې امید ساتل پکار دي او د الله نه توقع ساتل پکار دي. نو تجری من تحتها الانهار روان بوي لاندې د هاینا نهرونه من تحتها اے من تحت اشجارها دای د ونو د لاندې به الانهار نهرون رواني. د ونو د لاندې نه مراد دا نه چې ځمکه کې رواني مراد دا چې په دې ونو کې دنه دنه به نهرونه بهیږي باقاعده دا نه چې اوبه یو ځای کړي ونې بل ځای کړي او هلته به ځان له بیا بېګا وي د شپې مې نمبر دی 3 بجې دا نه چې کنه شپې 3 بجې نمبر دی باغ له ځان رسوه په دې جمعې کې به څوک 3 بجې ځي هلته کې نمبر هلته نشته. جنت آباد ځای دی نهرونه بالکل دنه دنه پکې روان دي بهیږي پکې هغې کې د اوبه کولو ضرورت نشته دی. یا من تحتها من تحت قصورها جنت کې چې کم محلات دي او کم بنګلي دي هغه بنګلو کې لاندې اوبه روانې دي. د لاندې یو مطلب دا چې مخې مخې ته اوبه روانې دي هر ځای کې اوبه موجود دي. یا دا چې دا بنګلې داسې کیفیت سره جوړې شوي دي چې د فرش د لاندې اوبه بهیږي او د اوبو د پاسه فرش دی او دا فرش بیا د شیشې دی گویا کې اوبو کې ناست دی. الانهار و نهرونه انهار جمع د نهر ده او یا د نهرون ده. نهر خو نیر ته ویل کېږي چې کوم کنده ده دې ته نهر ویل کېږي. دلته ذکر د انهار دی مراد ترې نه اوبه دي یعنې ماء الانهار هغه اوبه روانې دي. نیر خو دې کندې ته ویل کېږي او مراد ترې نه هغه اوبه دي نو ماء الانهار بل جمع راوړه ځکه نیر یو نه دی د اوبو ځان له دی د پیو ځان له دی د شهدو ځان له او د شرابو ځان له. کلما رزقو کلما هر کله کلما هر کله یعنې کل وقت په هر وخت کې او کلما یې راوړو دا کار به بار بار کېږي. رزقو چې دي ته ورکړی شي من هر دي جنتونو نه من ثمرة یو میوه ته ورکړی شوه هغه ارنګه میوه ده لکه جنت کې یو قسم میوه ښودنه رزقن بطور رزقو دا د خوراک دپاره دي ته ورکړی شوه. قرآن کریم رزقو وی جنت کې به جنتیان مخدوم بوي دی به ځان له خوراک په خپله نه رالي دله به هر څه ورکولی شي دی به صرف خوري او تلذذ به حاصلي به. جنتي به په خپله ځان له تیاري نه کړي او نه به ځان له په خپله رالي او نه به ځان ته په خپله اچي. اچولو والا روړلو والا تیارولو والا هغه نور خلق دی د جنتي کار دا نه دی. او نه به بیبیانې جنتیان له تیاري کړي یعنې هلته بیبیان هم کارونه به نه کړي اخولو پخولو وینځلو او دارنګې دا ځای جارو کولو دا خدمات د زنانو نشته دا دنیا کې دی وکړو دا یې بدله به دي ته سبا قیامت کې په جنت کې ملاویږي. نو هغې ته به هم هر څه تیار ورکولی شي او نارینو ته به هم هر څه تیار ورکولی شي. رزقن بطور رزقو نو دی به څه وایي قالو دی به وایي هذا الذي دا عصیر دی رزقنا چې موږ ته راکړی شوی و من قبل مخکې دینا من قبل دو مطلب لري یو دا چې موږ دنیا کې هم دا میوې خوړلې وې دا خو بالکل هغه شانتي دي او یا دا چې په جنت کې موږ د دې نه مخکې خوړلې وې لکه یو جنتي یو ځای کې خوراک وکړو چې بل ځای ته لاړو هلته کې بیا ورته هغه میوې میلاو شي دی وایي چې دا خو ما اوس وخوړو. نو دا دواړه توجیحات ټیک دي لکه دنیا کې چې کومې میوې دي
نو دا شان میوې هلته هم شته خو صرف نومونه به یو شانتي لکه دلته هم سیو دی هلته به هم سیو وي، دلته هم انګور دی هلته به هم انګوري، دلته هم کجوري دی هلته به هم کجوري وي، خو صرف نوم یې دی. باقي ذایقه، خوند، جسامت او حجم دا به یو شانتي نه وي. د دنیا میوې وړې دي هغه به غټې وي، دا یو شان خو ذایقه ده، دا ذایقه بل شانتي وي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا دنیا کې کمی میوې دي او جنت کې کمی دي نو دا الا الاسامی، دا صرف نمونو کې یو شانواله دی. الا الاسامی په نمونو کې صرف برابرې دی، باقی ذایقه او حجم او جسم او خوندونو کې یو شانوالی نشته. یا که جنت کې شي نو جنت کې انسان په یو ځای کې خوراک وکړو، هغه خوراک ورته بل ځای کې بیا میلاو شو نو دواړه به یو شانتي نه وي، شکل خو به یو شانتي لیکن ذایقه به هلته بدله وي. ووتو به، ووتو او دی ته به راوړلی شي به دغه میوې سره، دا مرزوق سره، متشابها یو شان څیزونه، یعنې دې ته به یو شان څیزونه ورکولی کېږي. نو دا به صرف په شکل کې یو شانتي وي یا په حجم کې به یو شانتي وي، لیکن خوند او ذایقه به هغه یو شانتي نه وي. قرآن کریم بیا اوتو وي، دې ته به راوړلی شي. یو جنتي و په خپله نه چې ځان له راوړي، اډر ورکولې له به هم نه ځي، هر څه ورته مخامخ موجود دي. متشابها فی اللون، په رنګ کې به یو شانتي وي، دا نه چې په ذایقه کې به یو شانتي وي. باقي جنتی چې په جنت کې سم وړیا ورته ملاویږي، دې ته هر څه ورکولی شي. که د یو انسان چاهت او د یو انسان بل څه ته غواړي هغه ورته ملاویږي به. بخاری شریف کې روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت تذکره وکړه چې جنت کې به هر څه وي. یو دیهاتی ناستو، هغه دیهاتی وي چې جنت کې به زه غنم کرم نو غنم به پکې وي. نو نبی علیہ السلام د جنت یو واقعه بیان کړه چې یو جنتی به الله جل شانه ته وي چې زه کرونده کوم زمینداری کوم. نو الله تعالی به وایي چې خدای بنده دا تا ته په جنت کې چې څه میلو شو دا کافي نه ده ستا لپاره، هغه ویلی چې زما اړه غواړي چې کرونده وکړم. نو الله تعالی به ورته وایي چې ستا خو څوک مړولی نه شي چې ته لا دلته کې هم کروندې کوې. خیر ځمکه مخامخ واړولی شي، غنم به وکرلی شي، فورن په لږ ساعت کې به غنم روخیږي او په لږ ساعت کې به هغه وریبلی شي او دومره ډېر غنم به وشي کمثال الجبال، په شان د غرونو دومره. الله تعالی ورته واله ده چې کله دا خبره نبی علیہ السلام وکړه نا دیهاتي وخاندلو، وجي دغه سړی خو به یا قریشي وي او یا به انصاري وي. وایي ځکه قریش هم زمیندارۍ سره مینه کوي او انصار هم زمیندارۍ سره مینه کوي. نبی علیہ السلام وخاندل خو سم ډېر وخاندل، د بخاري شریف روایت دی. نو یو سړی به هلته کې دا غواړي چې زه غنم کرمه، څوک وایي چې په اس باندې سورلي کوم، څوک وایي دا او څوک وایي دا. نو که د چا خواهش کېږي نو باقاعده پوره کېږي به، خو هلته به انسان ګنده خواهش به نه کړي، کمزوري خواهش به نه کړي. هغه یو محاوره مشهوره ده، هغه یو سړی د سګرټو شوقي زه به دلته سګرټ څکم، جنت کې به سګرټ وي. د مولانا صاحب ورته یو سګرټ خو شته خو بلوله به جهنم ته ځي، ځکه جنت کې ګوره اور نشته دی، نو بلی به یې کم ځای کې، نو بس جهنم ته به خانه مخازي بیا نو. ولهم فیها ازواج، اور دی لپاره په دې جنت کې ازواج بیبیان دي، مطهرتن پاکیزه. جنت کې هغه پاکیزه بیبیان دي، کې لږ ذکر ډېر دی، انشاءالله سبا کې به وکړو. او زیر ورکړه کسانو ته چې ایمان یې وړی دی او عملونه یې کړي دي نیکو، چې بېشکه دې لپاره باغونه دي چې روان به لاندې اینا نهرونه، هر کله چې ورکړی شي دې ته د دې جنتونه یو میوه د پاره د خوراکو. وایي به دي دا هغه څه دی چې راکړی شوی موږ ته مخکې له دې نه، او دې ته به راوړلی شي په دې سره یو شان څیزونه، او د دې لپاره په دې جنت کې بیبیانې دي پاکیزه، او دوی به په دې کې همیشه وي.